السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو په نننۍ ویډیو کې زه ورته د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د هغوی د خولې یو وظیفه درښایم چې د هغې په وجه د مسلمان چې هغه کوي د هغې د ګناهونو د کفارې او د معافۍ ذریعه به ګرځي. دغه ویډیو کې تاسو وګورئ او ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ، زمونږ پیج در سره هم فالو کړئ او چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. ویډیو وګورئ. وی هر منځ پسې لس کرتا سبحان الله، لس کرتا الحمدلله، لس کرتا الله اکبر. مونږ څه بس کوو که لس کرتا وای ام په حدیث کې شته، که درې کرتا وای الله اکبر سلور دې کرتا ام په حدیث کې شته. دا به وای که خیر ان شاء الله. او چې ودکېږي سو کرتا وای سل کرتا، درې دې کرتا سبحان الله، درې دې کرتا الحمدلله او سلور دې کرتا الله اکبر. دا به وای ان شاء الله. دا چې دی اوه دونیم زره نیکه به تعالی خدای درکړي. نو دا څه څوک په دروازه به دونیم زره ګناه کړي، دونیم زره خو نشي کولی، د دونیم زره ګناهونو صابون خدا شو.